بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو دوستانو د خپل چینل پر راتلو کې هرکلی. دوستانو، نن د یوټیوب یو څو مشکلات او د هغې حل، چې څه مشکلات راځي د هغې حل انشاءالله زه په دې ضروري دا نه ده چې ګنې څومره مشکلات دي دغه ټول حل، خو یو څو مشکلات دي چې زه هغه تاسو ته ښیم او د هغې حل به څنګه راوباسو. تر ټولو نه اول ملګرو کوم کسانو ته چې بالفرض یوه ویډیو ده او دا دغه ښیي خړه ښیي، ورېږه ښه سیګنل لږ سلو دي، خفه کېږئ به نه. صحیح ده ملګرو، تاسو دې ګوټ کې دا درې ټاکې نشانې نه په دې باندې به تاسو کلیک وکئ، را به شي دې اپشن ته، دا تاسو کتی شئ په وړو کې ده. صحیح ده، په دې باندې چې تاسو کلیک وکئ، دا چې تاسو دې ځای ته غټ وکئ، دا ویډیو چې کومه ده دا به تاسو ته صفا ښیي. بیا یوه خبره شوه. دویمه خبره ملګرو، د کوم کسانو چې ایډسنس اکاونټ نشته، صحیح ده، د کومو کسانو چې ایډسنس اکاونټ نشته دی او د 2019 کې جوړ کړي، 2020 نه مخکې 2019 کې د ایډسنس اکاونټ لازمي و. صحیح شوه، چې څنګه به اکاونټ جوړ کړو، ایډسنس اکاونټ چې به چا نه جوړ کړی نو د هغه مونیټایز کېدل او د هغه کامیابېدل به ډېر مشکل و. صحیح شوه ده، چې کوم کسان اوس چینل جوړوي د هغو لپاره لازمي خبره نه ده، هغه وروستو هم خپل ایډسنس اکاونټ جوړولی شي. ملګرو ډېر کسان په تاسو کې پیژني چې د علیشه چې کوم وه بدکاره ښځه، د هغه یو چینل و چې د هغې دپاره به هغه بېحیایي کوله. صحیح شوله، زه تاسو ته د هغې چینل ښیمه، صبر وکئ ملګرو، دا د هغې یو چینل دی، تاسو کتی شئ. صحیح ده، یوې دا چینل دی، یوې دا چینل دی. صحیح ده، دا چینل چې کوم دی دا یې اوس جوړ کړی دی او دا چینل چې کوم دی د هغې مخکینی چینل دی. تاسو کتی شئ ملګرو، په دې باندې 67,300 سبسکرایب دي. صحیح ده، لیکن د دې باوجود دې چینل دې له پیدا ورنه کړه. ولې پیدا ورنه کړه ملګرو؟ د شیرغني یوه ویډیو په دې باندې راغلې ده، هغه د دې له انټرویو له تللی دی. ولې چې دا په دې باندې نه پوهېدل چې یاره د دې اکاونټ صرف جوړول دي او که نه د دې نور هم څه مسلې شته دي. ما په خپله باندې به ملګرو کوم کسان چې د ډېر وخت نه یوټیوب استعمالوي هغو ته به پته وي چې دا جیمیل چې څوک جوړ کړي نو هغې د ډایرکټ دې ویډیو خېجولی شي. نو دی دا ګمان نه کوي چې ګنې یاره ما د یوټیوب چینل جوړ کړو. صحیح ده، یوټیوب چینل جوړول په دې طریقه باندې نه دي. یوټیوب چینل له مونیټایز کېدل دپاره لازمي خبره دا ده چې د دې ویریفیکیشن وشي او د دې ایډسنس اکاونټ جوړ شي. خو اوس ټایم کې ویریفای ولې لازمي ده او دغه چې کوم دی دا څه ورته وایي ایډسنس فلحال جوړېدو ته ضرورت نشته دی، وروسته هم تاسو ایډسنس اکاونټ جوړولی شئ. خو چې د کومو کسانو ایډسنس اکاونټ نه او د هغې مخکې جوړ کړي نو هغه دې لازما ایډسنس اکاونټ جوړ کړي، ګنې ورنه که پیسې رالې ټولې بې تباهي. دې علیشه پلار ته چې کوم دی ښه ډېرې پیسې میلاو شوې وې، خو لکه هغه ورته یوه هم پیدا ځکه رانله چې د هغه د ایډسنس اکاونټ نه و. نو مطلب مې دا دی چې ډېر کسان به تاسو کتلي چې په دغه کې چې کوم دی د تاسو به کتی شئ ملګرو دا یوټیوب دی. صحیح ده، تاسو په دې ګوټ کې ګورئ، په دې طریقه باندې یوټیوب په دې ځای کې د کمپیوټر په شان راځي. صحیح ده، نو په دې کې هم ډېرې مسلې داسې دي، تاسو ملګرو کتی شئ. صحیح ده، دا زما یو اسلامي چینل دی، زه تاسو ته صرف د دې یو څو دغه ښیمه. تاسو ګورئ ملګرو، دې له ما ایډسنس اکاونټ جوړ کړی دی. نو دا کتی شئ تاسو 21,000 چې کوم دی نو د دې ویوز دي 1020 سبسکرایب دي. صحیح ده، او دا نور تاسو کتی شئ ملګرو چې 3665 منټ دي. نو
د دې زما مطلب د دې خبرو نه دا دی چې یاره د ایډسنس اکاونټ لازمي دی. بل دا ملګرو تاسو دا چیک کوئ، چینل یې ورته لیکلی دی، ما خیر د اردو ته اړولی دی، د چینل یې ورته لیکلی ملګرو دا تاسو بار بار چیک کوئ چې آیا په دې پسې خو سټرایک نه دی راغلی. که چېرته په دې پسې سټرایک راغلی و نو ګورئ بیا ستاسو دا مونیټایز کېدل ډېره ګرانه خبره ده. نو که تاسو چېرته په یو ویډیو پسې کاپي رایټ راغلی و او د هغې سټرایک و، یو کاپي رایټ یو د کاپي رایټ سټرایک وي، صحیح ده. که سټرایک راغلی و نو مخکې سره ترې هغه ویډیو لرې کوئ او هلته چې تاسو ته کوم آپشن درکوي نو هغه مخکې سره ورته سوري لیکئ یا دغه کوئ، په هغې باندې هم انشاءالله څه ټیم کې یوه ویډیو جوړه کړو. نو او ملګرو تاسو کتی شئ دا د کونټنټ آی ډي چې کوم ده دا یې ما له راکړی دی، صحیح ده. دا زما ویډیو چې اوس یو کس د دې چینل نه وخېږي نو په هغې باندې زه کاپي رایټ لیږلی شم، ما ته دا اجازت میلاو شوی دی. نو کوشش وکئ ملګرو انشاءالله. زما خو دا پخه اراده ده چې زما د ویډیو نه څوک پیدا اخیستی شي، که هغه د هرې ویډیو نه نو زه په هغې پسې انشاءالله قطعاً په ټول عمر کې به کاپي رایټ ونه لیږم. ډېر پښتانه داسې دي چې خپله لږ په چینل کې مخکې شي نو هغه بیا کاپي رایټ کوشش وکړي چې یاره زما ویډیو بل یو کس ونه خېږئ. نو د هغې دپاره لازمي خبره دا ده چې دا بغض او کینه د پښتنو نه لرې کول پکار دي، او چې څومره د یو بل خدمت کولی شئ، د یو بل امداد کولی شئ، د یو بل چینل یې سبسکرایب کړئ او د یو بل په چینل مخکې کېدو کې کوشش وکړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو پور کې به میلاویږو. د الله په امان.